لیکن تقوا کامل انسان پتہ لګي چې هیڅ کوم موجود نه وي ته او ستا مخې ته صرف یو الله وي او د ګناهونو هر ماحول تا ته مهیا وي او دې وخت کې ته زړه کې دا راولې چې الله رب العزت ما ګوري د الله رب العزت نظر په ما باندې وي او ته د ګناه نه ځان ساتي دې دا ډېر کامل صفت دی دا ډېر اوچت صفت دی چې د الله رب العزت انسان کې راوړي او د دې یو مثال تاسو لپاره اسانه درکوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا غزیر عبد الله بن عمر رضی الله چې عمر فاروق زی شي دا به څومره لوی انسان دی او دا به الله ته څومره نږدې وي او څومره الله ته خوښ وي او تاسو صحابي دي چې ټول عمر عبد الله بن عمر حضور صلی الله علیه وسلم قضا وکړ او خپل ذاتی کور یې او د پلار کور یې حضرت عمر فاروق نو د پلار کور ته خپل کور نشي ویلې نو دا به حضور صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې په مدینه مسجد نبوي کې یو بارز او صفه به ودویل پاره کې وفات او ډیر احادیثونه عبد الله بن عمر حضور صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي ولې دا صرف دا شاګردو دا خالي هغه یو کار نه ټول ورځ د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کیو او هغه نه احادیث او دا شاګردي او سبق وته او دا مسافر خانه کې وفات کېدو چې خوراک سبا ملاو شو به خورل کہ ملاو منشو په نهار به شپه راولا لیکن د حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث دا یو عادت دا یو گفتار دا یو طریقہ عبد الله بن عمر ذکر او دا یو ورځ مدینه نه بار وته څه کسان وسوي او البته وکړه یو کس له ګډبا شپونکې چې وته ویل شي ګړې سره 300 یا 400 دغه سره ګړې عبد الله بن عمر ولو قال ورله دا ته اوس امتحان اخلي نه دته وای دا ګړو نه یو چيلې ګړه موږ لراکا او دلته په خلکو منګه به وکړو ته به مراسلو وکړي هغه ګډبه وته وایي شپونکې ودا عثماني دي په مدینه کې وته یو کس یاد کړه خو نو عبد الله بن عمر ته وایي هغه ته څه پته لګي په دې دومره ګډو کې هغه ته څه پته ولګي چې دې کې یو ګډه کمه ده او یو ته دا وایي چې هغه شرم وکړه یا پلان وکړه هغه شپونکې ورته وایي داسې نشم کولی و خیر بله څه بهانه به ورته وکړي او ستا مالک ته اسم دی دی ګډو ټولو پته نه دی هغه شپونکي چې د عبدالله بن عمر دا خبره واورېده ډېر زیات خفه شو دغه اوس امتحان اخیستو ډبې ورسره لګو چې دا شپونکې ما ته په جواب کې څه وایي نو آقا ته مخ واړو شپونکي او ورته ویې فرمایل این الله که دا ګړې چېرې زه تاله یوه دانه درکړم او دې ذبحه کړي او وخوري او زما مالک ته پته مو نه لګي او زه هغه ته دروغ ویم نو الله رب العزت چېرته دی الله رب العزت ته موږ ته هغه به څه جواب ورکړو مالک سره به زه دوکه وکړم یا ورکه شوله یا څه وخوړله یا ما ته پته نشته لیکن الله رب العزت موږ یې امام ویني او تا ویني ورځ د قیامته به د الله په دربار کې به زه الله رب العزت له څه جواب عبد الله بن عمر چې د شپونکي دا جواب واورېدو
ډېر رحم یې پرې راغلی ډېر خوشحاله او تپوس یې ته وکړو ستا نوم څه دی او دا ګډې چینۍ د مدینه منوره کې د چا دي هغه سپورکي ورته ټول احوال وویلي عبدالله بن عمر چې کله مدینې منورې ته راغی هغه مالک سره میلاو شو ورته وایي فلاني ځای کې ستا شپونکی دی هغه ګډې سره ستا مال ورسره او که ستا خوښه وي دا شپونکی دا غلام دی ما باندې خرڅ کا او ده سره چې څومره ګډې چېرې دي دا هر څه به ما باندې خرڅ کا او چې څومره رقم یې ته غواړې زه به تاله تیار یم خو تاجر خلک وو هغوی ته به چې کوم شي کې منافع وه فایده به یې پکې وه هغه عمل به یې فورا کوو نو عبدالله بن عمر کې غلام هم واخیستو او چې څومره مال هغه غلام سره 200 300 هغه ټول یې په پیسو باندې واخیستو چې کله دا غلام راغی او مالک ته اواز کوي راشه وایي ته ما خرڅ کړی د څېرو سره مې خرڅ کړی د ګوډو سره او عبدالله بن عمر باندې مې خرڅ کړی ظالم خانه هغه راغلی عبدالله بن عمر له وایي تا اخیستی ما وایي ما ته مې ما اخیستی او تاسې چې څومره چیلې دي د هر یو شیز ما اخیستی دی عبدالله بن عمر ورته څه وایي ما تا کې یو صفت ولیدو چې تا کې تقوا موجوده ده او ستا زړه کې د الله خوف موجود دی ستا په زړه کې د الله یره موجود ده د دې خوف او دې تقوا د وجې نه ته ما واخیستلې زه تا ازادومه او چې دا څومره چیلې مې تا نه اخیستې دا مې ستا شولې زه ازاد چې کوم انسان کې تقوا موجود وي په هغه انسان باندې الله رب العزت د بنده رحم راولي یو عبدالله بن عمر یو بنده دی د هغه په دومره رحم راغلی چې ویې مې خیستو مال یې ورسره واخیستو او آزاد یې کړو نو چې کوم کس د الله رب العزت نه دومره یېرېږي چې الله رب العزت به د ده سره څومره مینه او محبت سره